السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو یو طرف ته عوام او پولیس انختی دي په زمان پارک کې د یو بل سره چې کم دینو جنگيږي او بل طرف ته د امریکای سفیر چې کم دینو جی ایچ کیو ته راورسېدو او پاکستان والته سو ویل او د پاکستان چې کومه ملټري افیسران دي هغه ته سو ویل چې آیا تاسو مارشال په عمل کې ولګوي او کو نه لګوي آیا تاسو عمران خان گرفتار کوي او که گرفتار نه کوي یعنی مطلب دا د سورسز وای چې هغه څه خبره وکړه بیا خاص کر د امریکای چې کوم نماینده خصوصي نماینده برای افغانستان زلمی خلیلزاد ده نو هغه هم یو بیان ورکو او دویم اهم خبره به دا ډیسکس کو چې دا خو لزره سکیورټي ده او سلور 15000 ویل کېږي خلک دا کوېسچن ډېر وکړي چې سلور 15000 عوام دي نو په کار ده چې دغه لزره سکیورټي دوله چې کم دینو ګولۍ ورکي بارود ورکي ورسور کې دغه 4-5000 کسان کرش کی او دا لزره سکیورټي دومره ټرین سکیورټي ته بیا هم چې کم دینو سو کې پکې ونیشته بمباریان ونه کې هلیکاپټر را نغلي ولې چې کم دینو خلک کل نکړه مړې نکړه په کار ده چې دا سکیورټي ورپسې شو دا خلک کرش کی په دې خبره به ډیسکشن کوو اصل کې حکومت څه کول غواړي حکومت د عمران خان نه یو غټه غلطي کول غواړي چې عمران خان د غټه غلطي کله وکړله نو تاسو ته پته ده بیا به چې کوم دی عدالت چې کوم حکم ورکړی د ګرفتارۍ نو هغه ته به ډیره زیاته اسانتیا راشي خو تر اوسه پورې دغه غلطي نه ده شوې آیا دغه غلطي هغه له کول پکار ده او کنه ده کول پکار نو راځو د ټولو نه اوله خبرې ته دغه خبرې ته چې د امریکای صدر د شپې چې کم دینو د میټینګ ارینج شو د خفیه میټینګ ارینج شو او دا داوا چا کړل د عادل راجا میجر ریټایر عادل راجا چې کم دنو دا داوا وکړه چې ماته د خپل زراینه یعنی ماته خپل جاسوسانو د اویل چې پراول فنډي جی ایچ کیو کې چې کم دی نو یو میټینګ وشو او هغه میټینګ کې څوک راوغوستل شو د امریکای سفیر او د امریکای سفیر کولا او د ملټري افیسرانو ته ویل چې ګوره ک په ملک کې مارشال لا ولګول او ملک هم دی حالت تورسو چې مارشال لا ته چې کم دنو خبره ورسېده نو بالکل ګوره موږ تاسو سره لیندین یا دغه نه ساتو د ملک چې کم دنو بالکل تاسو په پیور تاسو په مفاد کې بیا موږ خبره اترې نه کوو ملک چې مارشال الله ولګي نو دغه ملکونو سره څوک لیندین نه ساتي نو یو خبره وته دا وکړو سی ورته ویل چې بالکل په آرام او سکون سره او په ښه طریقه سره او په ښه شان سره دا مسله حل کوي د دې مسلې چې کم دی نو داسې حل راوباسي چې مستقل حل راوځي کنه نو په دې اخوا دې خوا باندې کار نه کیږي ټیک فلا یو وته دا خبره وکړه او دویم تاسو ته پته ده چې د امریکای چې کوم خصوصي نماینده برای افغانستان دی هغه سویل زلمی خلیلزاد چې عمران خان تاسو داغه د گرفتار کولو کوشش مکوئ کچری تاسو هغه گرفتار کو نو دا مواوري چې داسې حالات به جوړ کړی شي او داسې یو داسې افت به راشي په پاکستان باندې یقین وکړئ چې نه به فورسز کنټرول کوي نه به نوري ادارې کنټرول کوي نو لهذا داسې کار وکړئ چې ارلی زر تر زره الیکشن وکړئ او صاف او شفاف الیکشن طرف ته خبره بوزئ په دې طریقه سره د دې دوه بیاناتونه میجر عادل راجا دا داوا وکړه چې ظاهريږي دسی چې عمران خان بالکل نه گرفتار عمران خان چې کم دینو بالکل سکی نه گرفتاری او عمران خان چې کم دینو کې دی چې په خپل ځای پاتې شو صاف شفاف الیکشن ته ځکه چې دا پته ولګیده چې مسلسل خلک دې حد ته ورسېدل چې باقاعده فایټ کوي باقاعده چې کم دینو ولاړ دي ډټ کر مقابله کوي خو هار نه مني نو د دې نه دا ظاهريږي د دوه خبرونه چې د امریکای سفیر او زلمی خلیلزاد د دې بیاناتونه چې په دې ملک کې کېدې شي پاسبل د چې الیکشن وکړل شي اوس راځو چې داسې حالات ولې جوړ کړي دي چې د پولیس او ها هو جوړ کړي دوړه د باو انسو ګیس او وال مال کوي یعنی مطلب دا چې ګولۍ نه چلی بمان چې کم دنو نه غورځي ټیک فلا کنه زه برته ویم چې هلیکاپټر راوړي دا خبره د خلکو ټیک ده چې بای بمباریانی وي ګدار سره کرش ډاون کی خو ولې نه کوي تاسو ته پته ده دغه فورسز ته دومره اختیار نشته چې بای زه تعالی ماشين درکم او تر ریپورټ او په ټولو باندې پټي وچلوه دومره اختیار وته نشته دوی له قدرې صرف دومره اختیار ورکړي چې خلک صرف دباو کوي خلک په لختو باندې وای خلکو باندې انسوګیسي ورواچوي ځکه چې دوی ته دغه دباو نه کچري دغه اډر دوته میلاو شو نو دا وره چې ملک بټ ټوټي شي په دغه سټیج کې نو په دې سټیج کې چې کم دی پولیس هم زخمیان کیږي وسره عوام هم زخمیان کیږي خو اوس حکومت غواړي چې موږ دغه دوړه د باو کو اسی ها هو کو په خلکو باندې ورزو څوک زخمیان کو څوک دغه کو خو ډیر غټ قدم نه اوچتو ځکه چې په دې کچ قدم باندې موږ دومره یو کار وکړو چې د عمران خان د تشقدري غونډې غلطي وشي او دا چې کوم دین قانون ته شي ملامت شي څنګه عدالت خو ډر ورکړی دی خو عدالت خو دا نه دی ویلي چې وای تاسو توپ یو ماشینان او داسې زونه د ځان سره بوزي او خلک کرش کوي نه اډر می درکړی تاسو یې گرفتار کړئ
خو دا ده چې داسې نه چې وایي تاسو خلک کرش ډاون کوي، مکمل خلکو صفایا وکړئ. کنه سټریټ ته حکومت سره دومره قوت او طاقت سره دی، هغو ته دغه عوام څه دي؟ که چېرې دا 1,00,000 عوام هم شي نو هغو ته دا هېڅ نه دي. خو نه، غلطي نه کوي. یعنې که چېرې دا غلطي وکړه نو دا به د ملک د زوال ټیم وي، او د ملک د زوال خو داسې نه غواړي، خو صرف یو دروړه دباو کوي، پرشر غورځوي. نو د دې وجې نه هغه خلکو ته دغه جواب ځکه ورکوم چې صرف هغو دغه خلک یې رامنې کړی دی د دې حده پورې چې دا خلک چې کوم دی نو موږ دومره کړو چې د دوی نه غلطي وشي، مسټیک وشي، بیا خاص کر د عمران خان نه، او دا موږ ګرفتار کړو. ملګرو تازه ترین اپډیټ به هم په دې پیج تاسو ته ملګري لایک تاسو ویډیو ته ضرور شیر کړئ ځکه چې په ویډیو باندې موږ غټ مهنت لګي. په اخر کې خپل شریک والا اجازه ورکړئ.